أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. نننی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورت بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 11 آیات نمبر 94 95 96 97 سلور آیاتون چنین آغا ویلے کی گی. دین مخ کی رکو کی چنین آغا دا کافرو معاندہ سوالات چنین آغا ذکر کڑی شلو وزدیزے کہ اللہ جل جلالہ داغی د پیغمبر باندې ایمان نه راوړلو چې نو هغه وجه او ذکر کوي چې هغه هم قابل التفات نه ده. اوس وجه چې نو هغه څه ذکر کوي نو الله وی دوی چې نو هغه ایمان نه راوړلو کله چې دوی ته هدایت رالو قرآن یا د الله رسول نو دوی ایمان ولی قبول نکو نو په دې خبره باندې الا ان قالوا ابعث الله بشر الرسول چې الله رب العزت نو هغه بنی آدم رسول الله لېږلی دی مونږ دا نه منو. پکار دا دی چې رسول دا پرشته وي انسانانو نه چې نو هغه پیغمبر څنګه کېدی شي نو په دې دپاره چې نو هغه مونږ دا نه منو چې دا خو زمونږ په شانتي بشر زمونږ په شانتي بنی آدم دی زمونږ په شانتي خوراک او څښاک کوي زمونږ په شانتي ضرورتونه او حاجتونه لري نو داسې کس چې نو هغه دا پیغمبر نشي کېدی ځکه مونږ چې نو هغه دا پیغمبر نه منو. نو الله جل جلاله دا غي جواب ورکړي او دا جواب چې نو هغه مخ کې ولنې لس سپارو کې هم د درې پیری دا خبر تیر شي او جواب نو الله جل جلاله جواب ورکړي چې ګوره پیغمبر لره هم جنس کېدل چې نو هغه دا ډیر اهمي ځکه جنس چې نو هغه خپل جنس طرف ته زیات چې نو هغه مایل کېږي او د دین استفاده چې نو هغه هم په خپل طریقې سره کولای شي. اوس مثال په تور کې که پرشته چې نو هغه پیغمبر وي او بنی آدم چې نو هغه د امتی وي نو پرشته چې نو هغه ثابت اورس که پر رکوع باندې ولاړی جو هغه څه پروا نشته ستړی کېږي نه پرشتو باندې تکاوټ نه راځي کټوله اورس چې نو هغه قیام کې ولاړی دی د کم اورس نه چې کمی پرشته الله پاک پیدا کړي جو هغه په قیام کې ولاړ دی تکاوټ پکې نشته او مونږه هو تکاوټ او ستړی راته ډېرې که خیال مو کړی په تراو کې چې علاقه رکات لږ اوږد شي نو مونږ بیا کینو او پاسو د رکات په مینځ کې چې نو هغه کینو او پاسو نو بیا زمونږ او د هغوی نه راتله مونږ به د هغوی نه استفاده چې نو هغه نشوه کولی پرشتو به چې نو هغه د خوراک ضرورت نه و چې روژه شوی د هغو به چې 24 ګنټې روژه ښه نو مونږ خو 14 ګنټې روژې ته چې نو هغه جاړو نو د هغوی به چې دغه دي شي مونږه میاشتې روژې نو هغه نه نشو د هغو به چې 6 میاشتې دي شي ځکه د هغوی خو خوراک او څښاک ته چې نو هغه حاجت او دا نشته دی. نو الله رب العزت وایي چې ګوره انسان د انسانانو نه پیغمبر جوړېدل دا خو په دې مخلوق باندې د خدای چې نو هغه لوی احسان او کرم دی ځکه هغه د انسانیت ټولې تقاضې چې نو هغه پیژني د هغې چې نو هغه خواهشات پیژني د هغوی د خواهشاتو د تکمیل طریقه چې نو هغه پیژني پیغمبر انسان وي د هغه ته ستړیوالی او تکاوټ راځي نو د انسان په ستړیوالي او په تکاوټ باندې چې نو هغه پوهېږي نو د پیغمبر د انسانانو نه کېدل دا چې نو هغه د پیغمبرۍ منافي خبر نه ده بلکې دا د خدای انعام او احسان دی. نو دی داوی دویم جواب ولا الله ورکی قل لو کان فی الارض ملائکة یمشون کچرته پزمکه باندې نو هغه پرشتي ګرځېدلې مطمئنین په آرام سره لنزلنا علیه من السماء ملک الرسول نو موږ به په هم د اسمان نبی پرشتي را لېږلې وي
پیغمبران بولا مونږه فرشتي جوړ کړو خو څنګه فرشتي خو په ځمکه باندې هم پاتې کېږي اسمان ته هم ځي د هغوی سکونت چې نو هغه د ځمکې سره محدود نه دی مونږه روزانه چې نو هغه بار بار کړه چې نو هغه اورونه چې د هر انسان باندې چې دوه فرشتي چې کمی په خی او په ګس او ګ باندې مقرري سحر چې نو هغه جدا راځي د شپې هغه چې نو هغه جدای زمکه اسمان ته زی راځي انسان اعمال وړي د اعمال بدل چې نو هغه جزا ول راوړي نو دا عملونه چې نو هغه رسې وړل او راتلل کې نو په اسمان ته فرشتو د پاره هر یو فرشتي د تګ راتګو دا خدای د پاره سم مشکل او رکاوټ نه نه نو چې کله مشکل او رکاوټ وته نشتی نو بیا خدای چې نو هغه فرشتي پیغمبر کېدل ته ضرورت تمرا نه لوکنه اوس انسان ته ذکر دی برتلې نشي نو چې کله دی نشیتلې نو دی التی پرشته وحی راوړي نو دی پیغمبر ته حواله کې پیغمبر چې نو هغه به دغه وحی چې نو هغه چاته مخلوق ته خپل امت ته چې نو هغه واوري نو الله ویل نزلنا علیه من السماء ملک الرسول دې ځکه یو سوال چې نو هغه واردېږي سوال چې نو هغه دادې چې سیدا پیغمبر چې نو هغه د انسانانو د جنس نه بنی آدمو د جنس نه کېدل د پدی باندې انعام دی د الله نو بیا خو حضور علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه د انسانانو پیغمبر ولو رسول ولو نو دې خو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه د پیریانو هم پیغمبر او رسول دی او د انسانیت او د پیغمبر چې نو هغه د پیریانو د جنت چې نو هغه د انس او د جنس د دوی په جنسوالي کې چې نو هغه خود ځمکې اسمان چې نو هغه فرق دی نو بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام دا غوي څنګه پیغمبر چې نو هغه شروع نو دا غي جواب چې نو هغه دا دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د بنده کېدل سره پاغه کې د ملکیت چې نو هغه صفت هم موجود وو نو چې کله پیغمبر بندمو او د ملکیت صفت پکې هم موجود وو نو په دې وجه باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام د انسانانو بندیانو چې نو هغه هم پیغمبر دی او د پیریانو چې نو هغه هم پیغمبر دی قل کفا بالله شهیدا بیني و بینکم بیا ورته توای پیغمبر کدی بیا هم نه مني نو تو ورته وای چې کافی دی الله رب العزت زما او تاسو په منځ کې گواه یعنی زه د الله پیغمبر یم او حق او سچ یم تاسو نه منئ بس زما او تاسو په منځ کې الله گواه دی الله ته نه هغه پته انه کان بعباده خبيرا بصيرا بشک هغه د خپل بندگانو باندې خبردار او لیدونکي ومن يهد الله فهو المهتد او چاته چې الله پاک هدایت وکړي نو هغه انسان په هدایت بیا په سم لاري ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه او چاله دی الله رب العزت نه هغه گمراه کی نو بیا دغه د پاره الله پیغمبر ته فرمایي تو بنه باندې د الله نه ما سوا نور څوک دوستان مددگار چې هغه په سم لار راولي د دې سو پیرې مخ کې وضاحت تیر شوی دی چې الله رب العزت څوک په خاص بلا وجه چې نه هغه گمراه کوي نه او بلا وجه انسان الله پاک په هدایت نه راولي خو چې څوک الله رب العزت ته جنانو هغه ويهدي الیه من انیب آل دي جنانو هغه په صورت رات کې مونږ په دې باندې اعتراض جوابات ټول جنانو هغه وضاحت سو په خچنانو هغه سوالات سره جنانو هغه کړو الله هدایت هغه چاته کوي چې څوک الله طرف ته رجوع کوي گمراه کوي هغه چاله را چې څوک د الله د احکاماتو نه اعراض کوي ځکه الله رب العزت انسان د هغه په اختیار سره پیدا کړي په کسب سره پیدا کړي دی نو چې کله الله پاک انسان په اختیار او کسب سره پیدا کړي نو دا نه پوښوم په دغه وجه باندې دی نو د په خپل اختیار چې کله دین اختیار کې جو نیک شي او چې کله به دین اختیار کې جو بیا بچي او بیا د هدایت د پاره دعا کول دا واحد یو نعمت دی د الله او دا دعا ده چې کله انسان دا وغواړي نو الله رب العزت دا د لچنو هغه ورکه په دې کې نه منی نه دغه مثال په دور کې وسړی وي یا الله ماچنه نو هغه عرب پتی جوړ کې نو که ادب کې خیر وی جو خدای ولا دا دعا قبول کی کنه دی په ولا بل نعمت ورکی یا الله مالچنه نو هغه دول زامن راکی نو که ادب کې خیر وی خدای ولا ورکی خو کبه کې خیر نه جو الله پاک ولا بل نعمت ورکی یا الله چې نو هغه ما د بریکوټ خان جوړ کې نو که ادب کې خیر یې جو خدای پاک ولا ورکی که ادب کې خیر نه جو بیا ولا الله نه ورکی هدایت داسې شی دی چې د دې الله رب العزت په خپل تلقین کړی دی نو چې په خپل الله پاک تلقین کړی دی نو څوک چې هدایت وغواړي نو الله رب العزت دغه انسان ته هدایت ورکوي په دې کې نامني یا د دې په بل څه نه ځکه د هدایت نه لوی نعمت نشته او هدایت دا واحد داسې شی دی چې په دې کې انسان د پاره چې نو هغه ضرر نشته
چې یو سړی هدایت د الله نه غواړي او د ګمراه شي او جب پک راشیا تکبر دا کېدای نشي ځکه چې خدای ورته هدایت وکړي نو بیا پای کې خدا خبرې نه خو مصیبت دا دی چې مونږ هدایت ته خدای نه غواړو نه څنګه چې الله نه غوښتل خو پکار دي پس جزم سره یا الله ما ته چې نو هدایت وکړي ما خپل بنده جوړ کړي ما ته چې نو په خپل اوامرو چلېدو توفیق نصیب کړي نواهی نه مې بچ کړي په جزم سره د زړه په صدق سره چې انسان وغوښتل الله پاک به دا ورکړي دا واحد داسې نعمت دی چې د الله پاک رد کوي نه الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د الله نه چې نو الله وغواړو ونحشرهم یوم القیامت علی وجوههم الله وایي موږ چې نو هغه دې راجمع کو په ورځ د قیامت باندې چې نو هغه په مخونو باندې دی به مخونه چې نو هغه لکه څنګه چې اوس موږ په خپو ګرځو دي به دوی په مخونو باندې حدیث مبارکه کې راځي جامع ترمذی چې نو هغه کتاب التفسیر روایت دی هغه مفهوم داري صحابي چې حضور علیه الصلوۃ والسلام نو صحابي عرض وکړو د الله رسول دوی به څنګه چې نو هغه په مخونو ګرځي نبی علیه الصلوۃ والسلام په ورځ د قیامت به خلق په درې صنف باندې درې قسمه کې به تقسیم شي یو به پیدل رواني يم په چې نو هغه مشي چورته لیکي يم شيان خپل قدمونو بوزي دویم به په سورلو باندې رواني دریم چې نو هغه په خپل مخونو باندې چې نو هغه روان وي دوی په پړ مخي صحابي عرض وکړو د الله رسول جنانو هغه دوی په مخونو باندې څنګه زی حضور علیه الصلوۃ والسلام کم ذات چې په خپو ګرځي هغه په مخوم ګرځول شي الله جنانو هغه قادر مطلق دی نو دوی په مخونو باندې رواني اومین و بکمن و سمن دوی بچنانو هغه بړانده بوي بکمن ګونګیان بوي چاړګان بوي و سمن او کاڼه جنانو هغه بوي وزن ته نو هغه یو سوال واردېږي الله وی دوی په ورځ د قیامت باندې نو هغه بړانده وي کاڼه وي چاړګان وي او بل ځکه الله فرمای ورا المجرمون النار بیا مجرمان کافران چې کله نو هغه ور ویني نو دوی به واویلا شروع کی بل آیات کې الله وی دعو هنالک صبورا دوی بچنانو آلته چې کله جهنم د هغې هلاکت ور دا ویني نو ځان د پاره بیا د مرګ چنانو هغه سوالونه کوي نو آلته خوی الله عمین ړانده وی الله وی چنانو ورا المجرمون النار ور بیني او بیا وی چنانو دلته وی وسنه و بکمن دوی به چاړاګانې آلته وی دعو هنالک صبورا او بیا وی سم من دوی به کاڼئ آلته الله وی مخکې تر شو سمعوا لها تغیظا و زفیرا دی بل جهنم چنانو هغه کې اوازونه د خر د اواز په شان چنانو هغه لوی لوی بړلاړ چنانو هغه به اوباسي اوازونه بيږي او دې کې الله رب العزت دغه چنانو هغه نفي کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې چنانو حضرات جوابونه ورکړي نو یو جواب چنانو حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چنانو هغه ورکړي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای دی به آل تلیدل کې خدا سره لیدل بنئ چې ما یسرهم چې دوی خوشاله کی ویني با خود خیر د خوشحالي خبره چې نه نو هغه بنئ یعنی کم لیدل د دوی کوي دغه لیدل به د خفګان وي لا ينطقون بحجه ما يسرهم داسې خبرې چې نه نو هغه به دوی نشي کولی چې کمی خبرې چې نه نو هغه د دوی په حق کې حجت او دلیل په جوړ شي دوی خلاص چې نه نو هغه دوی لور کوي داسې چې نو هغه دی به اوریدل چې نو هغه نشي کولی چې هغه اوریدل دی چې نو هغه خوشاله کی او دغه خبره دوی واوري او پاغي باندې دوی ته راحت او خوشحالي ورسي دویم جواب چې نو هغه تفسیر خازن کې لیکل لري چې کله دوی په اورز د قیامت باندې چې نو هغه راپاسي نو لاول مجنه نو هغه دوی به بما وصفهم الله تعالی ان دوی په هغه اوصاف باندې یعنی کاڼه به همي ړانده به همي چاړاګان به همي بیا به دغه نه اورستو الله رب العزت نو هغه به د جهنم د هولناکي او لیدل دغه د اوریدل او دغه چې نو هغه بوله بیا الله پاک دغه غوګونه او سمدار سبوله برابر کې د پاره د دې چې دوی عذاب نور هم سیوا شي نو ځکه الله رب العزت دې ځکه دا ویني او هغه آیاتونو کې چې کم ذکر شوی نو الته دا مراد دی مأواهم جهنم زید دوی چې نو هغه جهنم دوزخ دی کلما خبت زدناهم هر کله چې نو هغه د جهنم اور کم شي سلو شي زدناهم الله وی چې نو هغه به ولمنګ سیوا کو سعیر لمبي مخکې چې نو هغه په سورت اعراف کې چې نو هغه غالبا تیر شو کلما نضجت جلودهم بدلنا جلودهم غیرها کې چې نو الته مونږ ویلو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه قول ما تاسو ته ویلو چې په یو ساعت کې په 10 منټ شل نواله 10 منټه کې دی به زر سرمنی چې نو هغه به وسوځي او نوی سرمنی چې نو هغه به پیراشي یو سرمن چې نو هغه به دومره پینډوي لکه د دې زینواله او نو هغه تخبای شیرګړو
درې ورځې مسافت 78 کیلومتر په مقدار باندې بددي یو سر منچنه نو هغه به پیندای خو دغه به داسې تیز ور می اللهم احفظنا چې دغه ور ته مخامخ شي د 20 نه د 30 منټ په منځ کې چې نو هغه د به زر پیری چې نو هغه به وسوځي او بیا به چې نو کېږي. الله دې موږ دغه جهنم نه محفوظ او مانون کړي. وما منع الناس او نو من کړي خلقو اي يؤمنوا لدين چې دوی ایمان راوړي اذا جاءهم هر کله چې راغلو دوی ته الهدى هدايت الا ان قالوا مگر دی خبر چې دوی ویل ابعث الله بشر الرسول اير لګل الله پاک یو بني آدم پیغمبرو قل او ورته پیغمبر لو کان فی الارض کچری وی پزمکه کې ملائکتن پرشتي يمشون چې ګرځیدل مطمئن په آرام لنزلنا علیهم نو موږ به خامخا را لېږلو په دې باندې من السماء د اسمان نه ملکن فرشتي رسولا پیغمبران قل او ورته پیغمبر کفا کافی دی بالله الله گوا شهیدن گوا بیني و بینکم زما او تاسو ترمنځ انه کان بعباده بشک هغه دی په خپل بندگانو باندې خبيرن خبردار بصیرا لیدونکې. ومن يهده الله او چاته چې هدایت وک ومن يهد الله او چاته دی هدایت وک الله پاک فهو المهتد نو پس هغه په هدایت وی. ومن يضلل او څوک چې بلار گمراه کې فلن تجد نو تب نمو می بیا لهم د دوی د پاره اولیاء څوک مددگار من دونه سوا د غنا ونحشرهم يوم القيامه او مونږ برا پاسو دی راجم بکو دی یوم القيامه پورز د قیامت علا وجوههم په مخونو د دوی باندې اومین راندا و بکمن چړاگان و سمن او کاڑا مأواهم زید دوی جهنم دوزخ دی کلما خبت هر کله چې هغه مړکې دول راشي زدناهم نو موږ به زیات کو هغه سعیرا اور لمبه.